يوسف الهلال شلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايش كذا نادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خپلو ټولو درانو کتونکو اورېدونکو ته یې زړه د کومې نه سلام یم ملګرو یوسف الهلال سره راغلی دی نن موږ ساده بازار کې وګرځېدلو اکثر یمو خلکو دا سوچ جوړېږي اکثر یمو د علاقې نه بهر چې څومره هم خلک دی هغه دا سوچ لري په کور مې کې کومه هم یوه واقعه داسې وشي هغه د خوشګواره بیا د خلکو دا ذهن جوړ شي چې دا خلک د یو بل سره ملویدنې قابل به نه وي یو دا خلک به د یو بل سره د ستړي بحث کوونې قابل به نه پاتې شوي یو دا خلک به د یو بل عبادتګاهو احترام کوونې والا خلک به نه وي یو دا خلک د یو بل سره ښه واده پرې کوي داسې خبره نه ده وروڼو ګورمېوال چې څومره هم دي هغه د یو بل سره په هر مشکل حالات کې د یو بل ته لاس هم ورکوي د یو بل سره تاګ راتاګ هم کوو خو موږ خپلو ټولو خلکو ته یو چې تنازع یو جګړه دا د دوه وروڼو په منځ کې کېدلی شي دا د پلارو د زوی په منځ کې هم کېدلی شي خو د تنازع مطلب دا نه وي چې هغه تنازع ته نور وروڼه یا د نور د کلي د علاقې د کور والا خلک هغه تنازع دومره بړچل کړ په پیشکونې کې چې هغه نه د کور نه د کلي نه د قومونو جنګ جوړېږي مو دا یو که حق د هر چا وي چې هر چي ته وي حق د چا په دې نه ورکېږي چې هغه باندې ته مړي وکړي حق په دې نه ورکېږي چې هغه باندې ته پرژلي وکړي حق په دې باندې هم نه ثابت کېږي چې هغه باندې ته زیات نه زیات کلتوس استعمال کړي حق یو مسله ټولو حل صرف یو دا دی چې هغه به په نستي سره کېږي هغه به په خبرو سره کېږي هغه به په جرګې سره کېږي نن سبا چې د کومه واقعه شي وه د کېدو یا د پیوال نن هغه خلک بیا په جرګې ته نوستي نن هغه خلک بیا هم خبرو ته نوستي موږ ټولو خلکو ته یو چې د کوم خلک په سوشل میډیا باندې یو نیم پیغام ورکوي تعلیم یافته خلک به هم وي مشران به هم وي تکړه به هم وي رسېدلي خلک به هم هغو خلکو ته مو دا یایو چې بجای دي چې ته سوشل میډیا میدان هسې ته راشه خپل فریق سره کښېنه هغه واوره که چیرې هغه د حق وي ته د هغه حق یې رهنمایي وکړه که هغه د وکیل په صورت کې وي که هغه د مشورې په صورت کې وي که هغه د منډې په صورت کې که چیرې ته والا فریق یا چې کوم فریق طرف ته ته هغه طرفه پیغام جاري کړې که هغه چیرې ناحق وي غلط وي هغه ته پوه که هغه ودروه په ځای باندې سره دې کې تو حق نشته دې کې تاوان دی هر یوې مسالې ته که په دې په نظر سره ګسو سره دې کې د جګړې سره د یو فریق هم ګاټه نه دا د غره جګړه وه دا که فیصله وشي هم د دې لرګی ټولې کورمې والا نه سیځي دې لرګی ټول د پیوړ والا نه سیځي دې لرګی د ټول لوور سنټر دا که فیصله حل شي هم بیا هم لرګی د دو دی بیا هم غار د دو دی دا د ټولو هندو خلکو دی چې د چا لانجه دی د یو نه د یو پي یو په د دواړو خو که دغه نه څه کوم حالات جوړېږي دونه څه کوم جنګ جوړېږي دونه څه کوم بېخوندي جوړېږي دا د ټولو کورمې دی نو موږ دا یو سره د ټولو کورمې ته وګورو او څه کله هم موږ ته د دوو مسلمانو جوړښت واخلي په کور یې موږ هغې کې د جوړښت دپاره خبره وکړو نه کې د نفرتونو یا د بدامنۍ خبره ډېره